ځان د حیوان جوړ کړی دی، حیوان په شان حملې کوي، مار په شان ټکونه ویر کوي، لیونی سپي په شان د خوله اچوي. ته خو انسان نه یې. نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې ما د الله په ذات قسم وي مؤمن نه د هغه انسان چې هغې نه ګاونډي خفه وي. نو حاجي صاحب تا نه پوښتنه کوم، امیر صاحب تا نه پوښتنه کوم چې تا نه ګاونډي خوشحال وي؟ که در نه خوشحال خو ډېره ښه خبره، او که در نه ګاونډي خفه وي نو ته مؤمن نه یې. ښه ډېر منځونه وکړه، ښه ډېر ذکرونه وکړه، ښه ډېر تهجد وکړه، او ښه ډېر د قرآن مجید ختمونه وکړه، خو چې ګاونډي در نه خفه دی ته مؤمن نه یې. ډېر خلک وایي الحمدلله زه خو ذکر اذکار کوم، زه خو تلاوت کوم، زه تهجد کوم، صدقې ورکوم او د الله په لاره کې وخت هم لګوم، هغې نه ګاونډي خفه وي، ګاونډي ورنه تنګ وي، نو دا عبادت تا ته هېڅ کار نه درکوي. اول د ګاونډي ځان نه خوشحال کا، د ګاونډي ډېر حقوق دي، والله دې موږ معاف کړي. نن سبا ګاونډي خو پرېږده، ګاونډي خو ډېره لرې خبره دی. کور کې پلار درنه تنګ دی، ورور درنه تنګ دی، تره درنه تنګ دی، مور درنه تنګ ده، خولې ته درنه راغلي، خولې ته ځان د حیوان جوړ کړی دی، حیوان په شان حملې کوي، مار په شان ټکونه ویر کوي، لیونی سپي په شان د خوله اچوي. ته خو انسان نه یې. ځان انسان جوړ کړه. د خپلوانو، د رشته دارانو، د ګاونډیانو، د مور پلار، د خویندو وروڼو د حقوقو لحاظ وساته. خو نن سبا دې طرف څوک توجه نه ورکوي. نن سبا خلک وایي چې بس صرف عبادت کوه که نه، په دې باندې به ته جنت ته لاړ شي. عبادت به کوې، خو عبادت سره به د حقوق العبادو خیال ساتې. که چېرته حقوق العبادو کې د کوتاهي کړې وي او د حقوق العبادو خیال دې نه وي ساتلی، جنت یې په سترګو نه کړي.